أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إن شاء الله العزيز د صحابه کرامو اهمیت فضیلت او بیا داغي ان شاء الله واقعات به شروع کوو د یو صحابي حالت داغي نمخ کې د یو څو خبرې ضروری دي. سورۃ المائده دې رب العالمین فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پاک اور سواغا چتا تا نازلیږي استاد رب د طرفنا انزل الیک من ربک. د الله د دین خبره چتا تو اور یو بل ته بیانوي، دا معمولی کار نه، دا د پیغمبرانو کار دی. تاسو دې خبره ته خیال وکړئ، ډیر غټ کار دی. مدابعه تو کولی شي چې کله خپل د لدرځي کنه خپل انسان له سم مسله معلومي نو بل ته بیان. حدیث د بخاری دی، بلغوا عني ولو آیا، زمانه نور خلق ته ورسوي اگر که یو آیت بل یو حدیث کې راغلی چې ولو حدیثا، اگر که یو حدیث وي نو د الله دین چې د قران او حدیث، الله دین چې قرآن او حدیث دا چې کله د قرآن یو آیت تا واري د پاغي دي ځان پوکو، یو حدیث دی واري د پاغي دي ځان پوکو او بل ته ورسو، دا عظیم کار دی. دا کار به څنګه کیږي؟ نو فل یبلغ الشاهد الغائب، دا صحیح بخاری حدیث دی. کوم کسان چې یو ځای کې موجود وي یو بیان واوري نو هغه بیان خلکو ته ورسوي، کوم چې نه راغلي دا ور تاسو چرته کې دا کار کوي چې کوم کسان درس ته نه کینی هغه ته تاسو وایي چې درس ته کینا درس و دا چې کسان تاسو ته معلوم دي چې هغه درس ته کینی نه موضوع کې بالکل وایي چې نه کینا قسم وړای ته دا وایي چې قسم مات درې روټي نه سره کینا. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کده نیکه نه قسم وخوړ هغه مات کا کفاره ورکا او هغه کار شروع کرنے کا عمل هغه شروع روزه کا کده څه ده. بل حدیث ترمذی کې نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وی الله دې هغه کس تر تازه او خوشاله ساتي چې زمانه سهم واوریدل د الله پیغمبر وسو بیان قرآن حدیث نو زمانه سو واوریدل او بیا بل تو رسول خو څنګه ورسول څنګه اوریدل دانه چتا یو بیان چې ده هغه واورید او عالم یو سویل دي او ته بل څه جوړ کی بل ته بیان کی چیرې نه هو مسله کې دا وی هغه د سره تنه خبر نه دا یو غټه مسله ده. ډېر خلک هغه یو عالم په سیاسي او خبره جوړه کی دی وی هغه د سره اړوي دي نه سبا دا کار ډېر کیږي. د یو عالم د بیان نه یو حصہ راوخلی ریکارډینګ او هغه چاته وره وګوره دی وی دا هغه مخ کې ورستو هغه سوي دي هغه ټیکټ کی نو بس کس وی وګوره دا غلطه خبره کړي پکې نه هغه خبره بیان کړي او رستي پاره رد کړي چې دا خبره خلک کې خدا صحیح نو ډیر زیات خیانت کیږي او ډیر زیات ظلم زیاتې کیږي په دې معاملې کې. هغه یو عالم لیکلي دي دا حدیث لاندې چې رب العالمین فرمایي چا چې زما اولیاء سره دښمنی وکړه نو زما وسره د جنگ اعلان دی. نو وایي چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ وایي کدا اولیاء عالمان اولیاء نو بیا اولیاء سوق اگر اورته یو عالم سره هغه د الله ولی نه دی نو د الله ولی بیا سوق دی.
چې قرآن حدیث ته زده کوې نو ته د الله ولی جوړېږي. څنګه؟ یعنی ایمان دې سیوا کېږي او تقوا در کې پیدا کېږي، د الله یره در کې پیدا کېږي او د الله ولی جوړېږي. الله دې موږ ټول داسې مؤمنان د الله ولیان دي چې ایمان پکې وي او تقوا پکې وي. او دا زه ځان نه خبره نه کوم، قرآن کې راغلي سوره یونس کې چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کوم چې د الله اولیاء دي هغه باندې به ير او غم نه دي، ير او غم ټول خلق تباہ دي. نو چې د الله ولی جوړ شي نو ير او غم به ختم شي. نو د الله ولی به څنګه جوړيږي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، چې ایمان دې راړو او تقوا لرکې دا نو د الله ولی به جوړ شي. بل حدیث صحیح مسلم کې ده 18 نمبر، نبی صلی الله علیه وسلم بخلق ته وی چې احفظوه واخبروا به من وراءكم. دا چې تاسو ته کومې خبرې کوم دا یاد کړئ، دا اوس اته ځان سره او تاسو نو رستو چې څوک دی هغه ته ورسوي. رستو شو کی انسان د جمعات نه یا د مدرسې نه چرته زی بیا یا د کار ځای نه چرته زی واپس خوي چې زی معزوله برابر چې زی نو کور له برابر نو کور له بلړ کور کې مې ماشومان وی، کور کې خدای بچی وی، نو هغه ته بیان کی. نن درس کې دا یو خبره مخکې دا وشوله چې کم کسان موجود وی هغه دې دا خبره هغه چاته ورسوي چې هغه نوی موجود نه راځي. یو حدیث ذات بیان، بل حدیث ذات بیان چې تاسو دا خبره خپل یادې کړئ او بیا وروسته چې کوم خلک دی هغه ته ورسوي. نو دې دوړو کې دوه خبرې راغلي، یو کور والا او یو ملګری دوستان پړوسیان. دا دوړو په دې حدیث کې دوړو حدیثونه معلومه شو. نو کله چې موږ دا طریقه شروع کړو ان شاء الله د دین کار هغه په مخه په طرفه باندې روان شي او موږ د دین علم هغه حاصل کړو. اوس ماته یو عالم خبره کوله چې د جمعاتونو حالت اکثر دا ده چې خلک صرف جمعې لرازي، د جمعې بیان لا او هغه جمعې بیان لوم دا راشي چې د موزو درې دوه ټیم نو راشي، نیمګړي خبره اوري نو په صحیح پوهم نشي او بیا چې ناسي نو کله یو ښه سوچ کوي کله بل او غړای ته بیا ګوري چې سټم به موزو درېږي او موږ به ختميږي چې بیا واپس سم نو عمر تیر شي، زندگی تیر شي او د سنه خبر نشي. حالانکه چې موږ د الله او د الله د رسول د ویناګانو نه په صحیح طریقه ځان خبر کړو نو د الله وینا ډېر خوندور ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناګان ډېر خوندور دي. موږ سره بسنوي خدا وینا د الله او د الله رسول به موږ له خوند راکړي او مزه راکړي. دا زموږ پر رزق دی. کوم بیماریانو نو موږ پر دا تسلی د شفا دا او علاج دی. کوم اوږي تګیو نو دا موږ پر غذا دا او خوراک دی. کوم کمزوري یو نو دا قران او حدیث الله او د الله رسول وینا موږ پر طاقت دی، طاقت سره کی طاقت پیدا حوصله پیدا کوي، قوت هغه پیدا کوي. کله کله دا څه شي لکه سلف صالحین او غټ علماء وو نو هغه په دې خلقونه تنگ شول چې خلقو به د الله او د الله د رسول وینا قدر نه کو کنه قدر نو تنگ وشولته نو ورته وی چې نن نه پات تاسو یو حدیث نه بیانو یو درس نه کوم تاسو دا تاریخ دغه دی یو میاش په تاسو نه پته تاسو کوړو د دې او قدر نه کوی اړوای نه چې دا څه شی دی. ابو هريره رضی صحابي دی، خلق ته یو ځل وی په قران کې دا دوا آیتونه نوې نو ما به تاسو ته یو حدیث نوې بیان کړم. کما آیتونه هغه آیتونه ولستل هغه کې وایي چې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بشک هغه خلق چې پټي هغه دین چې الله نازل کړی دی، واضح دلیلونه او هدایت الله نازل کړی دي او الله واضح کړی دي خلکو ته او دا
دغه کسان د خلکو نه پټ کی په دې باندې د الله او د خلکو لعنت. نو د دې د وجنه او بل هغه آیت چې الله رب العالمین به ورته د رحمت په نظر نه ګوري دا چې کس ته د قیامت پرست نه به پاکي او ترناک عذاب پیدا لپاره وې د دې یری نه زو تاسو ته حدیثونه بیانوم کدا نه ما به تاسو ته حدیث نه بیان کوم. دې نه دا معلومه شولا چې علم داغي قدر کول داغي دا بیان او دا علم اوریدل بل ځان باندې الله یو لوی نعمت ګڼل پکار. قرآن کې اکثر دا راځي چې ته هغه چاته نصیحت وکړه چې فائدہ ورکړي. اوس چې دنو دا چې دا د لرګو د مونډه تاسو کته مثلا مونډه چې هغه ته ماته مو تیندک وای او چتیږي او تتاله کله کله دا تندې وای. نو باندې کسانی چې هغه ته بت خیر رسول والے هغه تعالی دا تندې وای نو دا چې موږ نه جوړیږو بلکې موږ به فائدہ اخلو د قران او د حدیث. قران او حدیث نه اوسړي فائدہ نه اخلي نو الله رب العالمین خلق داغه نه محروم شي. محروم پاتې مکی والا ته وګوره نبی علی السلام څنګه نبی علی السلام ته لاړو مدینه ته لاړ مکی والا ته ورو کې پاتې سوره وخت ورو کې خبره تا سوچ وکړه. بل حدیث ابو داود کی راغله ده چې من سئل عن علم فكتمه چانه چې د علم څخه تاسو کړه شو دا هغه مسله پټه کړله الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. الله پاک ورته د اور واګه واچي د اور واګه ورځ د قیامت. او نن افسوس داده چې ډیر خلک د خپل اصل او صحیح دین نه دي خبر رواجونو نه خبر دي د مليانو خپل خواهشاتونه د ډلو بازونه دا غینه خبر دي. الله سے فرمایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمایلی دي دا غینه اکثر خلک نه دي خبر. زو اسه دانوم چې لا سوچت کیږي نه او اسی وامه تاسو چې تاسو کې سود دي لاس خیر د مونږ ته تاسو کې سود دي چې قران ټول په ترجمه ویلې ده او دا سی ویلې ده چې هغه دا ویلې چې را جمانه تاسو ته چې کوم ځای کې تاسو کې زه د جواب درکوم چې د دې آیت دا معنی ده. د جمعه دی دا یو موږ دلته خبره نه ده اکثر ځایونو کې ته دا تاسو کا نو جواب تا چې یو کس نیم را پاسې دا هغه ته وې چې ما ټول قران ویلې ده په ترجمه باندې او مال راضی ما نه تاسو کا زدل جواب ده. دا حالت انګلیش خلکو زده کړی او میتھمیټکس زده کړی ده بایولوژي زده کړی ده فزیکس زده کړی ده به خدای د دنیا ضرورت خو لیکن د ضرورتو مقصد دا نه دی چې هغه ضرورتو کې ته دومره ورغوفه شې چې مقصد مېر کا باقي کې ته دومره ورغوفه شې چې الله دې ورپسې هېر کړی دی او رسول الله دې ورپسې هېر کړی دی او جنت دې ورپسې هېر کړی دی. وختي یو واقعیا ما پړاو کړل وې دا یو مسافر په لار باندې روان نو قافلې والا ته وی چې ما ځان سره کې زیواز وای چرته دی ریاض ته زم ریاض دا سعودي کې یو ښار وای راځه چې روان کړل د مخ کې یو شاړې ته بوتل لري وای دا خو تاسو په غلطه لار باندې رااله ریاض لار خدا نه ده نو هغه ورته وی دا موږ لپاره ریاض ده ریاض یعنی باغچو ته وی باغی دا موږ لپاره باغچه ده موږ تاسو یې لوټ کوو خبرو آیو ته نو خلکو ځان لا یو باغچه د دنیا جوړ کړی د بچ ګډه په ګډه کې نو یې باغچه کې مجنت یې کړل د جنت باغچه د دنیا د باغچو د وجه نه ورته د دنیا له خوراک پاک د وجه نه هغه هېر کړی دا په تاوان دی دا څه ګټه نه ده. د صحابه کرامو تذکرہ شروع کوو
هغه کې اول قول د امام ابو زرعه رازی رحمت الله علیه دا یو کتاب دی الکفایه فی علم الروايه او بل کتاب نو تهذیب الکمال هغه کې دا خبره لیکلې وای کله چې ته یو کس کوی نه چې د صحابه کرامو بدی بیانې پوه چې دا زندګ انسان ځکه چې رسول حق دی قرآن حق دی او دا قرآن او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا مونږ ته چار رسول دي صحابه کرام نو صحابه اول گواهان دي د قرآن او د حدیث اول گواهان دي د کلام د الله او د کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې تا د اول گواهان تا د غي باره کې خبرې شروع کړې چې دا خراب خلکو نو مقصد څه دی د دې قرآن او د حدیث نه خلک اړول غواړي نو دا بدبخت خلک دي ولی یبطل الكتاب والسنه د قرآن او سنت چې د کتاب او سنت دا باطل کول غواړي ختمول غواړي نو دا بنیادی خبر اول انسان چې د ایمان نه قدا ده چې هر یو صحابي سره ومنه کوي هر یو صحابي صحابو کې چا پسیبون خبرې نه چې دا صحابي دا څه دا څه بعضي د نوجوانان چې کوم ناسي خاص کر خوش ولې شو تاسو په دا خبره ډیره سوري ده نن سبا یو وایرس چلیږي وایرس هغه دا دی چې صحابه کرامو کې خصوصا معاویه رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه دای په څه خبرې کوي صحابو کې یو په څه خبرې نه هغه ټول عظیم خلک دا ټول خلق را جمع کی د دې هغه نیکه هغه یو صحابي نیکو ته نه صحابه کرامو ذکر او مخکې کتابونو کې مراغله تورات مخکې کتابونو د قران نه مخکې کوم کتابونه نازل شوي دي نو دا هیڅ نمونه تورات انجیل زبور دا سنور ملکه سوره سبح اسم ربك الاعلى کتا ارستاسو هر جمعه کې اوري نو هغه کې وی چې صحف ابراهيم او موسی صحیفه یعنی واړه کتابونه د ابراهيم عليه السلام او موسی یعنی مختلف پیغمبرانو له کتابونه ورکړي شي ګڼ کتابونه الله ورکړي نو مخکینی کتابونو کې د صحابه کرامو تذکرہ او ذکر هغه راغله سوره فتح کې ذکر دی دماغ کی کتابونو حواله ورکړی دا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وی محمد صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر دی او د سره چې کوم ملګری دي د کافرانو لپاره سخت دي او د یو بل لپاره نرم دي دا یو خصيبت ځوان لکه یو کس سره نشي او سینا راوباسي یو مسلمان سړی دا ورڅ دا کافر چې د مسلمانانو عزتونه لوټي هغه لپاره نرشه دا سمجھ کړئ سم مسلمان تسترګي راوباسي کافر تسترګي راوباسي نو صحابه په آپس کې رحم دل دي او د کافرو لپاره سخت دي او ته به ویني چې کله په رکوع لاړ کله په سجده پراته دي د الله فضل لټي د الله رضا لټي او د دې په مخونو کې د سجدو اثرات الله دي یو نورانیت پکې الله لکه بلال وجه تک تاسو خبره وای کوئی تک تور د شکل نه خو لیکن الله ولا یو نورانیت ورکړو خلق په پیرا پون ټول دا ټول چې کله د شام نه مدینه ته ځل راغله او باندې شروع کړه ټول مدینه پیرا پون د مینې د وجه محبت سره حالانکه ایران نه تو داغه چې الله پاک ولا نورانیت د ایمان ورکړو او سړی به توري او د ایمان هغه
رڼا به الله پاک اگر اوس کې د خلکو زړونو کې به اثر وي داغه محبت وي. وې دا په تورات کې دا خبرې دا صفاتونه د دې ذکر شي او انجیل کې د دې دا صفات ذکر شوی دی چې لکه یو فصل وي خلک تخم وکړي، تخم نه بعد چې دی هغه تیغ راوځي بیا غرور غټیږي مضبوط شي کلک شي تر دې چې هغه فصل مضبوط جوړ شي نو زمینداران ورته خوشاله شي. نو دا صحابه کرام یو صحابي په دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلو تر دې چې یو فصل جوړ شي او نبی علیہ السلام خوشاله شي، مسلمانان خوشاله شي او چې کوم کافر خلکو هغه خطر کول په دې باندې. وګوره د صحابه څومره یو بهترین مثال په تورات کې او بهترین مثال په انجیل کې هغه ذکر. بل د تورات یو کې سورۃ د داغینم ده سورہ استثناء باقی کې دا دي چې پیغمبر برازي او لزر کسان دور درې لزر. تاسو ماته وایي چې نبی علی السلام کله مکه فتح کولم څومره کسان څومره صحابه ور سره تاسو دا چا پڑھا کړی؟ تاسو کتاب کې نه دي. مکه چې فتح کېدا نو نبی صلی الله علیه وسلم سره 10,000 صحابه. مخکې کتابونو کې ذکر دی چې پیغمبر براشي او دا صفات ده. بل یو صفات د مخکې کتابونو نه سنن دارمی کې او مستدرک حاکم کې راغلي. علامه بغوی ذکر کړی دا کعب الاحبار چې دا د مسلمانانو یو عالم چې تورات او انجیل او په دې باندې ډېر پوه لکه نن سبا چې ذاکر نایک دی هغه ته څنګه د يهودو او د نصاراو د هندوانو د سکانو د کتابونو حواله یادي خیال دې دا کعب الاحبار دا یو عالم هغه وایي چې دې کتابونو کې ذکر وو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دیبا بجبه نه جبه نه بچاله تکلیف او نقصان نه ورکړي سخزړې بنئ بازارونو کې بچی نه وباس چې څوک ورسره بد وکي نو د بدله په بدای سر نه ور کوي بلکې خلق معاف کی او بخنه وکي او د دې چې کوم امت به هغه د الله ډیر زیات صفاتونه بیانې حمادون به او هر خبر باندې چې خيږي نو د الله تکبیر به بیانې د الله لوی به بیانې. اوس یو سنت طریقه دا غوښه ده چې کله ته په سیړو خيږي یا په غر باندې خيږي نو سبا الله اکبر او چې په کته ګوزيږي نو سبا سبحان الله. کاغه د جاز سیړای او کده جمعه سیړای او کده کور سیړای خبره پوښ چې په بر ورخیږي نو الله اکبر الله اکبر یعنی ذلوی نیمه الله لوی دی. فقط چې را کوزيږي نو ته وایي چې ګور زه فقط روانې ما او الله فقط نه دی روان الله پاک دی الله ډیر اوچت دی سبحان الله سبحان الله. نو الله لوی بیانول او وېدا پنسي چې دي کنه دا به دي کیټونه اوچتي دي په پندای باندې وي پنسي دا یو اهم مسله ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا پنسي ستاسو کیټونه خطه وي نو چې څومره پنسي د خطه نو دومره عیسی دا په جهنم په اور کې سوځي نو چې دا په اور کې سوځي نو مطلب دا دی ته په جهنم ته ځي دا خو نه کېږي سپدې په جهنم کې نور په جنت کې مسله باندې پوښتنه. عمر فاروق رضی الله عنه زخمی کړی شو تاسو پته حمله کوي شولا خنجر او داسې زخمی چې هغه ټنګا ټانکي مانکي دا کیسې میسي داسې صورت جدید علاج وغیرہ نو چې دودي ولا ورکل دود هغه دودي په دې کېډه باندې راوځي ما څه خبره وکړه چې عمر فاروق رضی الله زخمی شو او په خنجر باندې وو او بیا صحابه کوشش کو چې د قشي علاج ولکاو ولیکن چې دودي ولا ورکړل هغه دودي په ګډه باندې راووتل بهر کوشش وکړه هغه پوښول چې بس کېدو چانس یې نشته ده
هغه وصیت شروع کړ. دې کې یو کس رالی یو ځوان نوجوان لک پنسیخ کتل څومره تکلیف کې ده کنه دا تکلیف کې خلک چې دنو هو یاره په څه کې او تاسو او دا غي د دین باندې غیرت ته وګوره. هغه کس چې ولې دا هغه ته وی ځوان دا پنسي اوچتي کا ځکه یو په پنسي باندې سپاکیږي نه او بل چې ده پیغمبر فرمایلی دي چې دا پنسي کته مدد جهنم په اور کې بسوس جهنم د اور نه وبچ. دا ضروری خبره ده چې نارینه له پکار دي چې دوی په پنسي د ګټونه اوچتي ساتي. دا غي 3 درجه دي لکه دا ګټه ده د دینه بس صرف معمولی شان لوچت کا بسوم صحیح ده. کډیر ثواب اچلای لګ نور اوچت کا او کنو ډیر ثواب نو نیمه پندای باندې پندای چې نیمه ده هغه نیمه پندای پوری اوچت کا. د دې پروا مکو چې تا ته بترو وي یا وتا ته سوقوي کیرا الکه څه چلې ولې خور راغله دې څه د دې خدای خلکو که پروا کوي نو ست به دې پرې نه دي به دې موږ به دې پرې نه دي. د الله رسول دین ته ګوره او عمل کوه چاله تکلیف نو ور کوي پنسي که ته اوچته کې نه چاته څه تکلیف دی. ولیکن بعضی خلک یې غیبا د دین یو کار یې غیب پسیبا تو کې کوي خامخا مجبورې ويره ولې خور راغله چې دا پنسي دې دومره اوچتې کړي. صحابي چاته ویل کی چې نبی صلی الله علیه وسلم لیدلې وی نو لیدلې خو کافرانو نو چې ایمان راوړي ایمان په حالت کې لیدلې وی نو که څو پړون دي نو هغه بیا صحابي نه پړون خو نه لیدلې د زړه یعنی چې کله نبی علی السلام سره ملاو شو دا आवाज واره د دم صحابي شو یا چا وته وی چې دا نږدې پیغمبر دی دا مجلس کې شریک شنه دا صحابي شو. اگر په خپل سترګې نه دي لیدل دي صحابه دا چې هغه وړاندو عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه صحابي دی او صحابي دی. ها یو کس په پیغمبر لیدلی وی ایمان به پیراوړي وی خرستو بیا مرتد شوی وی نو هغه خو بیا صحابي نه دی. نو پورا تعریف دا شو چې چا پیغمبر ولیدو یا د پیغمبر مجلس کې شریک شکل لک سات نه شریک شوی کډیر سات نه شریک شوی لکه نبی اسلام چې د حج لراله نبی اسلام سو حجونه کړی یو حج کړ حج لراله د کوم ځای نه رااله د مدینې نه مکی تراله حج لا چې حج لراله نو دلری لری لاکونه خلق راغلو حج د پاره هغه په لومبي ځل پیغمبر ولید او صرف هغه ساعت کې ولید خداغم ټول صحابه یعنی کچا یو سیکنډ هم پیغمبر ولید یا دغه مجلس کې شریک شو ایمان پر راوړو او د ایمان په حالت کې دنیا نه تل یعنی دا نه چې هغه نه بعد بیا به ایمان شو بلکې په ایمان سره ول مرګ راغلو نو دا صحابي دته صحابي ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام چا چې پیغمبر سره ملاقات وکړو ایمان پر راوړو او په اسلام باندې مړ شو نو دا صحابي. اخیری حدیث 2 منټ دې کې ودا ویل شي حدیث د بخاری هم ده او حدیث د مسلم هم ده. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ګور صحابه او برکت ته وګوره وای په خلق به یو زمانہ راشي څه خلق به jihad کوي نو او به ویل شي چې تاسو کې داسې خلق شته چې پیغمبر لیدل تاسو وګورئ چې لکه jihad لفظي کافر وسره نو تاسو وګورئ چې تاسو کې داسې کسان شته لکه کې چې پیغمبر لیدل او یعنی صحابه دي
چې ویل چې او دا پلانې صحابي دی دوی به جهاد شروع کړي نو الله به دوی له غلبه ورکړي بیا به یو وخت راشي جهاد به کېږي کافرو سره هغې کې به خلک تپوس کوي چې تاسو کې داسې کچ دی چې صحابي لیدلي نو څه کسان وایي چې او زه د صحابي شاګرد یم زه د صحابي شاګرد یم زه د صحابي شاګرد یم وایي دوی به جهاد شروع کړي د کافرو سره والله به دوی هم غلبه ورکړي د تابعی برکت ته تابعی وی بیا به وخت راشي او د خلک مسلمانان به جهاد کوي د کافرو سره نو تپوس په توګه کې چې تاسو کې تاسو سوچته چې هغه کس لیدلی چې هغه صحابي لیدل یعنی د صحابي د شاګرد تبع تابعی چورته واغیرهم الله فتح او غلبه ورکړي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلقو کې ورا هغه خلق دي چې کوم زما د وخت خلق بیا دا غینه بعد صحابه تابعین تبع تابعین دا بهترین خلق چا چې پیغمبر لیدلو بهترین چا چې صحابه لیدلو بهترین چا چې تابعین لیدلو بهترین خلق او رست به دروغ وارش بیا په هغه د روستو دور کې چا چې ایمان وي دغه څه فضیلت دی هغه به ان شاء الله وخت په وخت بیانو او نن د پاره دا خبره دا کافی وي دا ذهن کې کیدی او نورم د صحابه او فضیلت په ان شاء الله بیان بیا دا غینه بعد د یو صحابي تذکرہ به شروع کوو ان شاء الله اقول قولي هذا استغفر الله